بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله پاک په نوم سره چې هغه به حد مهربان ده او انتهایی رحم کوونکی ذات ده. الحمدلله رب العالمین. ټول تعریفونه خاص دي د الله پاک سره چې هغه د ټوله دنیا پرورش کوونکی ذات ده. والعاقبۃ للمتقین. انجام ثابت ده د متقین دی پورا. والعاقبۃ کې دلته اصل کې د العاقبۃ کې الف لام چې کوم دي دا د عوض په مضاف الیه کې راغلي، یعنی خیر العاقبۃ للمتقین یا حسن العاقبۃ للمتقین. بیا مضاف حذف شو ده هغه په عوض کې الف لام ارغلي دي. او که چیرته ته دلته مضاف و نه منې نو بیا به معنا د شي چې انجام د متقین دی پورا ده. به انجام شه کې د شی بعد حق دی شي نو بعد انجام به د متقین دی پورا نه ثابتېږي. دې وجه نه مضاف دلته محذوف ده. نو خیر العاقبۃ یا حسن العاقبۃ یعنی شه انجام هغه د متقین د خلق دی پورا ده. والصلاة علی رسوله. درود دوی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد چغا محمد صلی الله علیه وسلم دا و آله د په آل باندې و اصحابه اجمعین د په ټول اصحاب باندې صحابه کرام باندې. اما بعد. د اما بعد کې تفصیل اگر چې ډیر ده خدا خپل زوی په الراون ده په هدایت النحو کې اخر کې حروف بحث تا پاغه کې د ولا تفصیل شته ده. فهذا مختصر مضبوط. دغه مختصر کتاب دا مضبوط کتاب دا په نحو په نحو کې مختصر مطلب چې داسې کلام ده چې د عبارات لږ دي خو معنی زیات دي، او مضبوط مطلب چې دا د حشو د زوائد نه محفوظ ده. نو دغه مصنف کې چې جماعت فيه مجمع کړی دی په دغه کتاب کې مهمات النحو د نحو اهم قاعده علی ترتیب الکافیه د کافیه په ترتیب باندې مبوبا و مفصلا بعبارت واضحه، یعنی باب بین قائم کړه دا او فصل می قائم کړه دا بعبارت واضحه په واضح عبارتونه سره. خو په دې باندې باس نه مع اراد الامثله فی جميع مسائلها چې سره دې چې مو مثالونه هر وړي دي په ټوله مسائل کې، یعنی چې کله می چې بحث کړه غیر سره مثال ذکر کړه من غیر تعرض لادله والعلل، یعنی دې طرف ته مو پیشقدمی نه دو کړي، زه دې طرف ته نه لور چې مو په غیبت دلایل ویلي وي او علتونه می بیان کړي وي. لالا سره دا سوجه بیانې چې د مو دلایل او علتونه ویل نه دي بیان کړي. لالا یشوش ذهن المبتدی، چې د سینا چې مشوش نکي د مبتدی یعنی د شروع درجه طالب ذهن د سشنا ان فهم المسائل د مسائل فهمنا سمجنا. نو دای چې وسمیته بهدایت النحو په دې کتاب ته هدایت النحو نو ما ور کړه خود په دې ورجاء په دې امید باندې ایهدی الله تعالی چې هدایت وکي الله جل جلاله چې ډېر لوی ده به طالبین په دغه کتاب سره طلبه کرام ته. ورتبته على مقدمه وثلاثه اقسام، او دای چې مو دغه کتاب په درې اقسام کې او په مقدمه کې مرتب کړه دا ترتیب مر کړه لیکل مې ده به توفیق الملک العزیز د هغه بادشاہ په توفیق سره جګه غالب ذات ته العلامه او هغه ډېر لوی ذات ته. اما المقدمه ففي المبادئ التي هر چې مقدمات دلته ته ویل چې مقدمات درې بابونه دي نو دا پیل اوس مقدمه بیانې. ففي المبادئ التي دا په هغه مبادئات کې دو یجب تقدیمها چې د هغه مخکې کول واجب دي په د کتاب باندې. یعنی کتاب کې شروع کې ځکه مقدمه ذکر کوم لتوقف المسائل علیها چې مسائل په دغه مبادئات باندې موقوف دي، یعنی چې سو پر دغه مبادئات نه پیژندلې نو بعد کې مسائل چې روان دي هغه ته نشه پیژندای. وفيها فصول ثلاثه، او په دغه مقدمه کې د چې درې فصلونه هغه مو ذکر کړی دي. هغه فصلونه کې بدای د اول کې د نحو تعریف کو غرض غیا وغیرہ د صورتونو ټوله بیان کړي چې مو تاسو شروع کې ویل چې نحو تعریف موضوع غرض آل بیا په خپل باندې یایو.